رحیم السلام علیکم. دا ویډیو د کورونا وایرس په باره کې دی او دا زه د خپل فیسبوک په پیج باندې به اپلوډ کوم چې ډېر خلکو ته د دې خبرې معلومات وشي چې یاره کورونا وایرس دومره کورونا وایرس په باره کې خبرې وشوې چې هر څوک ته دا پته ده چې دا څه مرض دی او څنګه خورېږي او احتیاطي تدابیر د دې څه دي. دا تقریبا هر چا ته پته ده، خو زه به په مختصره الفاظو کې تاسو ته د دې خورېدو د دې د تحرکو د دې د علاج په باره کې یو څو خبرې وکړم چې موږ په هغې عمل وکړو د دې دا کوم چې وبا ده دا کنټرول شي. نو دا د یو انسان نه بل انسان ته خورېږي او د دې دا دغه دی چې کله نن یو سړي ته دا کورونا وایرس انفیکشن وشو نو په 14 ورځو کې په دې سړي کې مکمل علامات راښکاره کیږي. کیدای شي په 10مه ورځ د تبه دردونه یا په 8مه ورځ تبه دردونه زکام او دغه فلو ټایپ غوندې دغه شروع شي علامات، او بیا که فرض کړه دې سړي امیونټي کمزوري او د ضعیف سړی د 60-70 سال نه زیات عمري، نو بیا د دې خلکو بیا دا انفیکشن پړپوسانو ته رسېدلی او لکه دته نمونیا وشي د پړپوسان د خراب شي، نو بیا د دغه سړي ساه لنډ کېږي د دې لکه ساه په تکلیف سره رالي او دومره حده پورې چې دی بیا 3 قدمه تللی هم نشي. نو دا خو بعضو خلکو کې دا چل کېږي، خو اول خو د دې د عام یخنۍ په شانتې علامات دي. نو لکه حکومت نن سبا ډېر زیات په دې زموږ په د عوامو په مفادو کې دغه هدایت جاري کوي. نو موږ له دا پکار دی چې موږ د حکومت هدایت ومنو. پرون د اټلي یو کس یو ویډیو شیر کړی دی او هغه په هغه کې جاړي، هغه وایي چې زه حیران دي یم چې کم خلک چې مړه دي چې د هغو سره هغو به خښېښې څنګه هغو سره به څه کوي، ځکه چې د خو خپل سترګو هر څه لیدلي دي که نه چې یاره خلک ځای په ځای راغورځېدلي دي، په کورونو کې مړه دي یا یو ځای پراته دي بل ځای پراته دي. لکه هلته کې خو هغو ورته دومره ځان تیاري نه وه کړې د اټلي حکومت، په اټلي کې ډېر زیات خلک مړه شو. بل د چین نه یو هلک ویډیو کړی دی او هغه وایي چې زموږ قوم ته والو پته ولګي چې دا شی دومره خور شي که نه چې لکه بیا خلک په د مړي خښولو چل ولا بیا نه ورځي، دا به دوی ته به اولو احساس وشي. هغه ډېر زیات د خپل وطن په حالاتو خفه و چې موږ دا شی سیریس او سنجیده نه دی اخیستی، او حقیقت هم دا دی چې د هغه په ویډیو کې ډېر غټه حقیقت و. هغه وایي چې ما هر څه په خپلو سترګو لیدلي دي چې چین دا مرض کنټرول څنګه کړو. هغه دا وایي چې چین کې داسې عوامو د حکومت سره تعاون وکړو چې په هفتو څوک په بازار کې به څوک چا څه نه لیدو، د کور نه به څوک راوتنو، ټول خلک په کورونو کې بند شو. او زه به تاسو دا ووایم چې د کورونو د بندېدو په دې کې څه فلسفه وه. په دې کې دا فلسفه وه چې دا مرض چې دی د دې انکوبیشن پیریډ، یعنې هغه وخت چې په کم کې د دې د علامات راښکاره کېږي دا 14 ورځې دی. لکه نن یو کس ته دا مرض وشو نن، نو د ده کې به دا علامات زیات نه زیات 14 دن بعد مکمل راښکاره کېږي، خو کېدای شي په 9مه ورځ راښکاره شي، کېدای شي په 8مه په 8مه راښکاره شي. ولې د امیونټي پورې هم کار دی. نو په دې د دې مریض به اول دغه شروع شي لکه تبه ټوخی او پرنجی وغیره، دا بیا به نمونیا شي. خو دا 14 ورځې اخلي، نو له دې وجې نه په چین کې هغو 14 ورځې 14 دن خلک مکمل په کورونو کې بند کو. چیرې که چاته یي نو هغه به پته ولګي دغه موږ علاج وکړو، او چې چاته نه نو نور ته خو به لکه چې چاته یي نو نور ته خو بهر نه خورئ که نه، ځکه چې موږ حکومت وایي چې تاسو مارکیټونو ته مه راوځئ، حکومت وایي تاسو د جمع ځایونو ته مه راوځئ، حکومت وایي چې تاسو دا وکئ هغه وکئ. دا زموږ د مفادو لپاره، او موږ دا خبره سیریس نه ده اخیستې. او الله دې خیر وکړي، الله دې خیر وکړي که موږ په دې طریقه روان یو نو زم چې د دې نه به یو ډېره غټه تباهي وشي، ډېره غټه تباهي وشي. زموږ په وطن کې دومره طبي سهولتونه هم نشته کوم چې په چین کې دي، چې د هغو سره خپل وینټیلیټرز و، د هغو سره خپل کیټونه و، د هغو سره هر څه موجود و، هغو په ډېر مشکله په هغې باندې دغه راوستو کنټرول. نو موږ سره خو سهولتونه نشته دی، نو له دې وجې نه موږ له دا پکار دی موږ ډېر زیات احتیاط وکړو. نو زما عام خلکو دپاره دا دغه دی چې نن سبا زکام خو په کالو سر چلیږي، د کورونا انفیکشن د زکام او د یخنۍ تقریبا یو شانتې علامتونه دي. نو نن سبا څوک یخنۍ ووایي که نه، نو دا مهرباني دې وکړي چې دی نه هسپتال ته ځي، نه ډاکټر له ځي، نه کلینیک ته ځي، دی د کور کښېني او ماسک ته واچي او په یو کمره کې دی جدا شي چې نورو خپلو بچو او د خپل خاندان د خلکو سره دی کېناسته پاسېده نه کوي چې که دا یخني زکام دی نو چې هغو ته هم خور نه شي. هېڅ پته نه لګي دا دغه چې دی دا مرض که زکام نه که کورونا هېڅ پته د دې خبرې نه لګي. نو که کورونا نوم څخه ډېرې خبر نشته او که زکام نو هم څه ډېرې خبر نشته. خو دا ده چې موږ به هر زکام چې دی دا دې ته اوس موږ نن سبا کورونا وایو، هر زکام چې څوک ووایي نو موږ به دا ګوره کورونا ګڼو. نو پکار ده چې کم سړی نن سبا زکام وشو نو دی به ماسک واچوي، بهر ته دی نه وځي 14 ورځې. دا 14 ورځې ولې
چې دا 14 ورځې کې به د پته ولګي که دا کورونا نو دته به نور علامتونه شروع شي دته بالکل نه بخه کېږي د به دردونه وي د به کېدای شي د ټوخیم سیوا شي نو بیا به د دې لپاره د حکومت به سیستم دی به هغه ایسولیشن وارډ ته یا کوارنټین سنټر ته به دی لاړ شي دی به په یو کمره کې او هلته کې به د ډاکټران یا طبي عمله به د علاج به کوي خو د دې علاج نشته دله به علامتي علاج کوي دله به د دردونو ګوله ورکوي که د الټۍ کې د الټو دغه ورکوي د خوراک ډتنه کې د به سرډریپ وغیره لګي که فرض که د بل څه مسلې دغه به کوي خدای به په کنټرول کې ساتي چې د خراب نشي د دې تکلیفونو نه د دې مبارکه زه به تاسو ته یو دا ووایم چې دا دومره د یاري مرض هم نه دی دا ځکه د یاري مرض نه دی چې 100 کسانو کې 80 ته دا داسې وشي چې هغو ته ډوپته هم ونه لګي چې موږ ته کورونا وشو په 100 کې 80 ډېر شی دی 80 چې چاته وشو بیا دا خاص کرا خلک ته چې دا صحتمند خلک ته دوی ته مرض نشته دا انرژیټیک او ینګ دغه د کسان دي یا اور مین دي خو هغه صحت ښه دی نو مطلب دته وشي هم خو د خپل امیونټي سیستم داسې چې دی کنټرول کړي باقي شل په سلو کې شل پاتې شو دا شل کسانو کې علامات ډېر زیات شدید ولا ورکي نو زه تاسو دا ویم چې دا کم خلک دا خلک چې د دوی امیونټي کمزوري دا ډیر ضعیفانی چې په همساګانو ګرځي یا په نور چا په سهاره ګرځي یا په کټ کې پراته یا دا هغه خلک چې د دومره کمزوري چې دوی ته بل څه یو مرض یې فرض کړه د دوی د انې څه مسله د دوی د زړه څه مسله د دوی د ګردې څه مسله د دوی اس امیونټي کمزوري دوی ته د ټي بي څه مسله د دوی امیونټي الریډي کمزوري نو دغه په شلو کې بیا باقي دغه درې څلور کسان چې دا سیریس کېدای شي او د دوی ژوند ته خطرې نو دا هغه خلک بیا ډېر زیات خرابېږي له دې وجې نه دا ما تاسو ته ډیټیل وي نو تاسو مهرباني وکړئ زمونږ د پښتونخوا په جوماتونو کې بې انتهایي راشي نو زه دا وایم چې په اسلام کې ډېر زیات دغه دی رعایت دی په هر څیز کې نو په کار دی چې دا کم ضعیفان خلک چې دي کم جوماتونو ته ډېر زیات نه ځي بل چې په جوماتونو کې دا مسله دغه یو کارپیټ دی او د 15 وخته مونځ په هغې باندې کېږي فرض کړه یو سړی دی په د هیلدي سړی دی ټیک ټاک دی خو دته کورونا شوی دی په دغه کې مونځ وکړي دته له علامات هم نه دي راښکاره شوي او خو دی دغه ساه اخلي نو په دې ساه کې خو هم د دا جراثیم په دې کارپیټ باندې دغه کېږي نو اوس فرض کړه په بل ټایم کې په دغه ځای باندې یو هیلدي سړی نو که هغه ته وشو نو هغه ته دومره علامات نه ښکارېږي خو که په دغه ځای باندې یو بوډا او ضعیف سړی مونځ وکړو دته به دا جراثیم دننه خپل د وایرس بدن نه کې ته به دا علامات شروع شي نو زموږ په جوماتونو کې دا کارپیټونه لګېدلي دي او په هغې باندې دوی دا مونځ کوي نو یو دا مسله ده نو ضعیفان خلک کمزوري خلک په کار ده چې دوی په کورونو کې مونځ وکړي دا د حکومت هدایت منل ګوره موږ له ضروري دي دا یو خبره زه کوم دا وبا موږ الو کنټرول کړو چې موږ د حکومت هدایت ونه کړو موږ ونه منو نو زه دا وایم چې موږ لکه قوم به ډېر زیات خراب ډېر زیات به سفر شي نو یو دا خبره شو بل دا چې یو سړی جومات ته منځل ځي نو په کار ده چې خپل یو جنماز ځان له وړې په هغې باندې مونځ کوي چې خامخا د جومات ته ځي بل الحمدلله موږ 15 وخته اودس کوو خپل خوله پوزه دا هر څه اینځو لاسونه نو په کار ده چې نن سبا په اوداسه کې موږ د صابون استعمال کوو موږ چې د چا سره لاس میلاو کړو دا خو داسې معاشره ده چې لاس میلاوېدو خو بغیر ګزاره نه کېږي نو که موږ لاسونه میلاوهو نو بیا په کار دا ده
چې موږ دا لاس خپل مخ له نه وروړو خپل مخ له نه وروړو او بیا کور ته راشو په صابون باندې لاس وینځو هېڅ د خبره نشته یو دغه خبره شوه بل دا چې ماسک چې دی ماسک هغه هر چا ته د لګول هېڅ ضرورت نشته دی په دې کې خو ماسک د هغه سړی لګوي چې هغه ته زکام او فلو وغیرې دغه یو خبره ده د دې نه علاوه کله چې لکه حکومت دا وایي چې تاسو ګڼو ځایونو ته مه ځئ نو موږ له دا پکار چې موږ د ګڼو ځایونو ته نه ځو هغه که مارکیټ وي که هغه ځکه خو حکومت هسپتالونه بند کړل او کلینیکونه یې بند کړل او دغه یې بند کړل دا عنقریب زما دا خیال دی چې دا غټ غټ بسونه دا به هم بندوي ځکه چې په دې کې دنیا خلک ناسي نو د هغې نه دا مرض نورو ته بیا خورېدی شي نو موږ له خفګان نه دی پکار دا خو د دې دغه شو د دې تدارک طریقه مو شو خو بېګا یو عالم خبره ما اورېده چې او 100% صحیح ده هغه په حوالو سره دا خبره کوله چې صدقه چې ده صدقه دا د هر مرض توړ دی توړ صدقه دا حدیثونه ثابته ده او الله تعالی په قرآن مجید کې بار بار ویلي چې تاسو خرچ کوئ په غریبانانو نو په دې ورځو کې هر شی د خپل وس مطابق دی لکه نادار خلک او مستحق خلکو له د خپل وس مطابق هغه 100 روپۍ که هغه یو ډوډۍ ولې نه پکار ده چې موږ په دې کې صدقې شروع کړو او د الله د عذاب او د وبا زموږ نه یو طرف ته شي صدقې ډېر زیات ضروري دي دا ډېر زیات ضروري خبر ده او د الله موږ توبه طیب شو او استغفار ووایو دا په دې دنیا باندې یو ډېر غټ قهر راغلی دی او موږ د حکومت هدایت ومنو او دا ضروري ده چې د حکومت هدایت ومنو که موږ یو شل ورځې یا یو میاشت په خپل کور کې پاتې شو نو هېڅ دنیا به ورانه نه شي که فرض کړه یو سړی و چې یاره زما بچي به څه خوري نو که فرض کړه د سړی مړ شي نو دا بچي به څه خوري داسې ده که نه خو که دی ژوندی او دی روغ وي نو سبا به دی مزدوري وکړي او په ده که قرضې راشي کار سره خو دا به دی ادا کړي نو له دې وجې نه دا خبرې معمولي نه دي ګڼل پکار دا اوس چې موږ ینو نو دا د سمندر د هغې آیسبرګ څوکه ده د هغې غټ غر څوکه ده چې کوم چې د لر نه وړه ښکاري خو د دې د لاندې یو ډېر غټ دغه د غر دی نو له دې وجې نه تاسو دا د حکومت دا موجوده صورت حال دا معمولي مه ګڼئ او د حکومت په هدایتو باندې موږ له عمل پکار دی او څنګه چې هغوی موږ له هغه منل پکار دی او د ډاکټرانو چې کوم هدایت دي هغه منل پکار دي دا ویډیو تاسو شیر کړئ چې هر شاته ورسي او د دې معلومات خو یو خبره ده چې په ځان باندې غبرهټ یره مه راولئ غبرهټ او یره چې دا انسان حوصله دومره خرابه کړي چې نه مرض دی بیا راغورځئ نو په ځان باندې وهم مه راولئ په ځان باندې غبرهټ مه راولئ مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی مرګ یوازې د کورونا نه دی دنیا نور مسلې دي چې د انسان په زرګاو خلک د ورځې د یو مرض نه مري نو تاسو په ځان باندې د کورونا یاره مه راولئ په زړه کې دا وایئ چې زه به د هغه اتیا کسو نه یم چې په کم باندې کورونا وشي خو سرورتن په زړه کې دغه حوصله راولئ چې یاره زه به هم هغه کس یم چې زما ایمیونټي دومره تیزه ده چې په ما به کورونا اثر نه کوي نو حوصله ساتئ حوصله او چې کله د چا د زکامي نو ماسک لګوئ د کورونا 14 دن مه وځئ ډېره مهرباني دا ویډیو شیر کړئ السلام علیکم